کریم صلی الله علیه وسلم درې شپې وکړې د غار ثور کې او د مکې حالات کوم کسو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم غلام هغه راته او دغه مغه بیزی به هغه سره پای به راوړل او بیا به دومره سکول خوراک شي به راوړل دومره به کول او حالات تبع الله کې د مکې حالات به معلومول او بیا به رامنډه باندې راته کافر منډي یوې غاړې ته منډي بلې غاړې ته منډي پته ورته ولګېدله نو روایتو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا کافر چې کله راله آس پاس کافر راله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل چې موږ په غار کې چې کله دننه شو نو دا کونتر نه کنه دی یو دم د غار په خوله کې باندې هغه واچولې او دا جوړان چې دی یو دم د غارې په خپل غجال سره چې کوم د نظر رجال کوی وته بالکل هغه چې دا غجال را هغه یې دغه دی دوه غجال دنه وای نه کتللا دغه چې حالات داسې نو ابوبکر صدیق وی حضرت انس وی رضی الله تعالی عنہ ما ته حضرت ابوبکر صدیق ویل چې دا کافر چې کله داسې راغله لپاسه چې ما وکړل دا شانته لپاسه ګرځي راګرځي نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غلی ونی وی کتو کته وګوري خپل وړاندې کومه ویني نبی علیہ السلام بکر ستا څه خیال نه کو بار دي هغه دو کسانو کې چې درې نه الله دې الله بچ کوي کنه الله بچ کوي دغه نه دوی چې دینو دغه قوت دا کافر لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو چې کورونو یو کافر دی د کافر قریش خو هلته لوی انعامات دغه کړي اعلان نه کړي چې چا دې ونسه یا وجه دومره انعامات دي یو تن وایي چې ما د خپل د کور نه چې وکاتو نو لورې ما ته اندازه ولګېدله چې دا شی چې دا دغه نبي علیه الصلاۃ والسلام د دوه کسان روان دي نو زه ولګېدم بیا غاړه ولګې کوټې ما سره کسان مو چاته مې ونه وی چې انعام ما ته ټول میلاو شي داسې کوټې شاته داسې لاړم خپله دغه مې پرانځسته و اس مې خپل په مخه کړه حیا زه به داس اسو چې داسې دا وکړل ما وپېژندل چې نبي علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر صدیق دی نو چې داسې ما ته زه دغه نږدې کېدلم دې وایي چې زه نږدې کېدلم نو بس نو زما دا اس چې دی نو په دغه کې کته ډوب شو دا شانته په ځمکه کې نو دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام معجزه خیری ورته وکړه کته ډوب بیا د سوال مینت بیا دې وایي چې ما بیا اراده وکړله زما اس چې پورته شو بیا مې اراده وکړله چې بیا مې دغه وکړه بیا زما اس سره دغه چالو شو بس ما دغه وکړه چې اوس دومره زما وار نه کېږي ما بیا سوال وکړو چې زه به ستاسو حمایت وکړم مدد به وکړم دا به وکړم چې زه به واپس شم او کوم کسان چې مخې راځي زه به ورته چې نشته پته یې نشته بیا نبي علیه السلام سوال وکړ هغه اوچت شو او بیا دې چې کله واپس راغی دا کافر واپس ایمان به راوړي نو څوک چې مخې راځي نو زه ورته چې نشته په دې باندې پته یې نشته ما نه ویل کړی په دې غاړه کتا سو امداد نکوئے اللہ تنصرو کتا سو امداد نکوئے نو بشکا اللہ پاک امداد کرے رہے اذ اخرجہ الذین کفروا کلچ او وقت لرد مکینا ها کسانو چی کافران دی ثانی اثنین